كان محقق الذهب العلامة الزفتاذاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وكثرت الفتاوى والواقعات، ورجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، فاشتغلوا بالأفعال التي زي الفرض. إذا كان الأمر كذلك فاشتغلوا. شكل هذا أمر ذات شو أو أهل بدعة في واشو أو ذكر يعني مختلف لأهواء موافق آراء قائم كلام. لكن ذات ما بسر كبير لبدا وقت معتزلة خوارج مرجعة دا طول الفرقه ظاهر شيء روافض دا ظاهر شيء او دي سره نوې مسائل مرانه المسائل والقضايا الجدد نوې مسائل چې کوم راځي نشانه صدقه فتوحات الاسلام موسيش وعجمه دوره نوې مسائل راځي بدعمي د علماء چې فاشتغلوا بالنظر والاستدلال. علماء مسؤول شو په نظر او په استدلال کې په اجتهاد او په استنباط. دا بالنظر والاستدلال د علم کلام د تدوین سره ولګا او اجتهاد او استنباط د علم فقه د تدوین سره ولګا. لوس نشر مرتب بشکا نو چې کله داسې اهل بدعات او خپل نقصانونه ډېر کړي علماء په نظر او فکر کې مشغول شو په استدلالات کې مشغول شو چې دا غي مخه جوابونه وشي. او دا کوي چې کلام نوازل او مستجدات او نوې خبره محدثات دي چې علماء په اجتهاد او استنباط کې مصروف وشو چې د قران او حدیث د نوې مسلو جوابونه راوباسي. قرآن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راوي چې قونوي ته بیان دی امام قونوي چې امام ته په خپل ځن کې 12,70,000 مزيات مسائل او استنباط قرآن او سنت نه کړو. څونه 12,70,000 مزيات ده. هغه علم ډېر شو، علم څنګه دی غیر کم شوی دا 12,000 مسائل په کوم دی وخت شته نشته. ایوان څه په بیا د زموږ د فروع کتابونو کې غټ کتاب چې د المحیط البرهانی او انګلیسي جلد نو قانون کې ډېرې مسائل زما په خیال چې شپږ لکه مسائل په کې هغه ولې یا څه کوي. لیکن امام ته په وخت کې صرف هغه ځان له یوازې په یوازې باندې 12,70,000 زیات مسائل استنباط کړو. او مثلا باندې پیښ وکړه علم غرونو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بارک راځي چې هغه امام ابو حنیفه د کتابونو مطالعه شروع کړه. نو په لږ وخت کې د امام ابو حنیفه د کتابونو نشته زره مسلې راوړل. څونه مثلا دا په خپل ویل سم دي او کار کې دی کاوه پېښ او الحمدلله زموږ علماء دا په داسې انداز کې په خپل کتابونو کې لیکلي چې ګوزه په سمندر په ګوزه کې را باندې کړی دی. تاسو په قدوره کې ولا مونږ کې کتاب د 12,000 مسلې دی په څونه او د دې مذاکر چې لیکل شوی اللباب فی شرح الكتاب د علامه میدانی څخه نو دې مسلې چې ورته ده کې په کې 48,000 مسائل لکه یو مدرس اللباب د قدوره سره ګوري نو تقریبا په 60,000 مسائل باندې علم څو مسائل 60,000 آسان دي ګران څه ډېر آسان ده لږ وخت کې دې څه ذکر چې تاسو به ګل سوچو. وتمهيد القواعد والاصول علماء مشغوله شو په قواعد او جوړولو تمهید کې او په اصول کې وترتیب الابواب والفصول او الابواب والفصول په ترتیب او د مسائل په ډیرولو کې سره د ادلو د دیونه وإيراد الشبه بأجواب بتاعها او تشخيص الأذهان لپاره به شبيه ولا غير ذلك جوابونه مطلق وتعيين الأوزاع والاصطلاحات او د علمي كلام د فرق الاصطلاحات جوړو اوزاع وضع کړو اوزاع د فرق والاصطلاحات د تفسير حیثیت لري به یعنی د اصطلاحات جوړو دا یو اصطلاح او ال جوړي چې قوم په رائے باندې متفق شي د لغت خبره اصطلاح وي د اصطلاحات جوړي وتبيين المذاهب مثلا اهل قبله بس اهل قبله دا حضرات المتكلمين يخبر اصطلاح د شاهو جوړ کړي وتبيين المذاهب والاختلافات او دوی وضع مشغوله دي په وضاحت مذاهب مختلفه کې واخله اصول له حاصل لکه معتزله شیعان نوافذ ذات کې په فروع له حاصل لکه مکاتب اربعه فکریه چي حنبليه شافعيه او مالکيه او حنفيه والاختلافات الاختلافات وضاحت نو د دې لپاره خبره بالکل انتها ته ورسېده وسموا ما يفيد معرفه الاحكام العمليه عن ادله تفسيريه بالفقه بدينون کې خو دا علم چې هغه فائدې د معرفت احکام عملیه ورکې د خپل ادله تفسیریون یعنی چې د احکام عملیه استنباط کې د ادله تفسیریونه په کوم علم کې نه د علم نوم یې څه خو د بالفقه فقه نوم یې خو وسموا معرفه د معرفت اته په هغه باندې معرفت باندې وسموا ما يفيد دران نه
وسموا ما يفيد معرفة أقوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه ومعرفة الأقارب الذي معرفاتهم بدل المني معرفات قانوني وسموا ما يفيد ذلك ذلك يعني كما خبرك ويقا أتف في غلطنش وسموا ما يفيد معرفة الأقارب الأدلة التفسيرية بالكلام نقول ودغل من علماء لنكي خذوا الآن علم شيء تون دا احکام او استنباط کې د ادله اجمالیون او صفت په دغه علم کې د ادله اجمالیون تفصيلات او متعلقات معلومه نو دغه علم نوم کې خو اصول فقه کې د ادله اربعه اجمالیون چې د تفصيلات معلومه متعلقات معلومه دا خبره او په توضیح تنوي کې نور مزاحمت کر راځي او نوم کې خو د معرفت اقالیم د خپل ادله تفسیریون خصوصا بالکلام په کلام سره ما بعد کې تقریبا وجه تسميه بیان کړی د کلام چې د علم علم الكلام ولې وي د دې وجه نه په دې ان شاء الله